دبڑو کوالی نمی جون سنا آشنا. بسم الله الرحمن الرحیم. زما معزز کتونکو د ټولو نه اول تاسو په علم کې دا خبر راوستل غواړم چې زمونږ اسلامی کال هغه الحمدلله شروع شو او د اسلامی کال هغه وړومبۍ میاشت د محرم میاشت او بیا د محرم د میاشتې نن چې کم دی هغه شپږم محرم دی. نو محترمو د محرم متعلق به زه تاسو سره ډېرې احکامات خبرې شریکوم، خو نن به انشاءالله زه تاسو سره دغه خبره شریکوم چې په دې محرم کې زموږ مسلمانان رونه او خاص کر بیا ډېرې داسې خویندې میندې چې هغې ناخبره وي او په ناخبرتیا کې چې کم دی شربتونه جوړوي، حلواګانې جوړوي، کیرونه جوړوي، هغه تقسیمي. نو د دې څه حیثیت دی؟ نو د ټولو نه اول محترم ګوري تاسو ته ما په شروع کې ویلي چې دا اسلامي کال هغه شروع شو او د کال وړومبۍ میاشت ته. نو کوشش به دا کو ټول انشاء الله چې دا ټول کال به دا به د الله په اطاعت کې تیرو، د الله حکمونه به منو، د الله نافرمانی به نه کو، د پیغمبر علیه السلام نافرمانی به نه کو، د صحابو سره به مثال هغه جفا نه کو، د هغې په نقش قدم باندې موږ د تللو کوشش کو. نو د ټولو نه اول محترم استادو خدمت کې دا گزارش دی چې دا د محرم میاشت نو لہذا په دې کې هغه کارونه کول پکار دي چې کم موږ ته مثال شریعت اجازت راکړي، کم پکې پکار نه دي چې شریعت اجازت راکړي. نو دی وجه نه محترمو دا نن مسله هغه دا ده چې په دې ورځو کې د محرم د یو ورځو کې چې کم دی زموږ داسې ډېر مسلمانان هغه شربت تیاری او دغه رنګي کیر تیاری، دغه رنګي خواږه څیزونه تیاری هغه خلکو باندې تقسیمي. نو آیا دا شربت کول دا جایز دي که ناجایز؟ نو محترمو دا حرام دي، د دې خوړل حرام دي، دا په کورونو کې مه جوړوي. خیرات صدقه کوي د محرم نه علاوه وکي یا د لسم محرم نه پس وکي کنه، دا خو ضروري نه ده. په دغه ورځو کې ګوري محترم زه تاسو علم ته دا خبره راوستل غواړم چې په دې ورځو کې دا شیعاګان چې کوم دي دا کافران دي، لہذا موږ ته پیغمبر علیه السلام د کافرانو د مخالفت حکم کړی دی. هر وخت به مسلمان د کافر خلاف کار کوي. نو په دغه ورځو کې دا کافران چې کوم دي کیرونه برابرې، شربتونه برابرې، فری خوراکونه صدقې ورکوي. نو موږ به دې سره مخالفت کوو. لہذا موږ مسلمانان یو الحمدلله د نبی علیه الصلاۃ والسلام عاشقان، د ناموس رسالت عاشقان. نو موږ به د دې کافرانو خلاف کو، موږ به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په تعلیماتو عمل کو. نو په دغه ورځو کې محترمو سړو ته خو معلومات وي، خو زنانه خبرې کوي په کور کې شربت جوړول یا کیر جوړول یا خواږه څیزونه جوړول هغه بیا تقسیمول. نو د دې نه محترمو پکار دی چې موږ تاسو ځان وساتو. الله دې موږ تاسو له په دین باندې د صحیح عمل کولو توفیق را نصیب کړي.